بعض یونه داسې دي چې هلته به سلام نه کې، هلته سلام منع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افشوا السلام، سلام خور کوي. ښه څوک پیژنې او که نه پیژنې السلام علیکم، دا د مسلمان طریقه ده. بعض یونه داسې دي چې هلته به سلام نه کې، هلته سلام منع دی. پردی ښځه روانه ده هغې ته به نه کې، بیان شروع دی نو بیان په منځ کې به سلام نه کې، راغلی بیان کیږي. دانګې یو سړی اودس کوي، یو سړی غسل خانه کې دی، یو سړی په باتروم کې دی، دیو ته دې نه سلام کوي. کله کله دا بعضې ځایونه چیتي سړی به ښکاري، سر به ښکاري دی السلام علیکم، هلته کې هغه لاندې ځان له ټوټۍ کولاو کړله، ځان په کار باندې اخته دی، دیو ته سلامونه کوي. دغه سلام ممنوع دی. دارنګې د فقه درس دی، قرآن درس دی، بیان دی. یو سړی لګیا دی اذان کوي، بانګ وایي، دیو ته راشي السلام علیکم، دا ټول دی د مکروه ویل دي. دارنګې جماعت کې هم علماء لیکلي عام سلام نه کوئ. یو سړی دی تا ته مخاطب شو، تا ته متوجه شو، نو هغه ته غلی غوندګي هغه ته سلام کولی شي. عمومي سلام منع کې، بعضې جماعتونو کې دلته څوک نه کوي، دا خلک په خوښي دي مسله باندې. لیکن نورو جماعتونو چې سړی لاړ شي ته به ناستې، سړی هغه ځای کې دروازې کې رانو السلام علیکم، خلک به ټول ځان خاموشه ناستي، دی به السلام علیکم، یو غټ اواز به اوچت شي، هغه ځای نه هغه به ورته هم ټول وعلیکم السلام وته. نو دا مسله باندې نه دي پوه. څوک جماعت کې څوک به لګیا ذکر اذکار به کوي، څوک به تلاوت کوي، څوک به مونځ کوي، به ټولو باندې سلام کول نشتی. داسې بعضې نور ځایونه هم دي